نو د حقوق العباد چې کوم عدالت دی دا به انتهایی سخت عدالت دی، انتهایی سخت عدالت دی. په دې عدالت کې به اولنۍ فیصله چې راځي دا به د ښځې او د خاوند نه اولنۍ فیصله دا به د ښځې او د خاوند نه ښځه به هم راویستلی شي او خاوند به هم راویستلی شي. نن ورځ د انصاف دا، نن د انصاف قائمیږي. مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د جزا، هغه دغه ورځ ده، هغه الله دی. ټولې فیصلې به الله له راځي. څوک به دروغ نشي ویلی. د ښځې او د خاوند فیصله به راځي. که ښځه د خاوند نه خوشحاله ده او خاوند د ښځې نه خوشحاله دی، دا دواړه کامیاب دي. خو که چېرې خاوند راغی او د خپلې ښځې شکایت یې وکړو چې زما دا ښځه زه به نه ومه، زه به مسافر ومه، زه به دا ومه، زه به دا ومه، او دې زما په غیبوبت کې د خپل عزت خیال نه دی ساتلی، زما د مال خیال نه دی ساتلی، زما د اولاد خیال نه دی ساتلی، نو دا ښځه به په دې جرم کې گرفتار وي، خپل خاوند سره خیانت کړی. دا نورو سړو سره تعلق ساتلی دی. یا هغه سړی چې کوم سړی د دې خاوند نه خوښوي چې دا دې ورته خپل مخ ښکاره کړي او دې زنانه ورته خپل مخ ښکاره کړی دی، دی د خاوند سره خیانت کړی. خاوند دا نه غواړي چې زما دا ښځه دي بل چاته د خپل مخ ښکاره کړي او دې زنانه د خپل مخ بل سړي ته ښکاره کړی دی. د قیامت په ورځ باندې به د دقه خاوند لاسي او دې زنانه ګریبان دی. جواب ورکړي د قیامت په ورځ باندې د الله په عدالت. نن سبا ټولې زنانه د خپلو خاوندانو سره خیانت کوي. تاسو وایئ چې څنګه کوي؟ کومې زنانه چې هم مارکیټونو ته ځي، مارکیټ ته لاړ شي او د یو څو پیسو د خاطر چې دا دکاندار سره زه لږ ګپه شپه ولګوم، نو دا دکاندار به داسې زما ته ارزان کړي. او په مارکیټ کې ظاهري خبره ده په سړي باندې ساړوبې راځي، شربت ته هم زړه کېږي، چې ته هم زړه کېږي چې یاره څه مې وکړې، او د مفت داسې خو ماشاءالله د ټولو خوښې. نو دا دکانداران ورسره یو چالاکي کوي. ټول دکانداران داسې نه دي، لیکن شته پکې داسې دکانداران، او په هر دکان کې کیمره لګېدلې ده. او زنانه لاړه دکاندار نه ورغله، نو اول خو دا دی چې زنانه ته ستا په خپله مخ ښکاره کړي او ته خو زما ورور یې. دا ورور دی کوم طرفه راغلی؟ دا ورور خو هغه ورور دی چې ستا د خپل مور نه پیدا دی، د خپل پلار نه پیدا دی. ورور هغه ورور دی. دا ورور نه دی چې کوم تا ورته ووایي چې ته زما ورور یې، په دې چېرته ورور جوړېږي. خو د یو څو پیسو د لالچ د خاطر نه پردی سړی ورور کو، دا زما ورور دی. او موږ دله بار بار راځو، د دکاندار نه سفر ده، د دکاندار نه پرده چا راویستې ده؟ دا الله راویستې ده. دکاندار نه پرده دا الله تعالی راویستې ده. ته به دې پرده کې تا ته حکم دی د الله رب العزت. دا زنانه به ورته مخ ښکاره کړي او خبرې به ورسره کوي آزاد. که دغه دکان ته چېرته مولانا صاحب راغی یا چېرته تبلیغي راغی، یو زر چې کوم دی دا ایسته مخ پټ کړي. نو ولې؟ نو دا باوري سړی دی او دا دکاندار خو زموږ خپل دی که نه، دنه خو موږ سودا وړو راوړو. او دکانداران له نومونه یې ښودي، دا کاکاجي دی او دا لالاجي دی او دا سپیندا دی او دا ګلدا دی او د ځان له نومونه یې ښودي. او زه دغه دکانداران ته مخونه ښکاره کوي. د قیامت په ورځ باندې به دا زنانه د خپل خاوند نه والله له جواب ورکوي، اگر چې څوک پې خبر نه شو، لیکن الله خو یې نه که نه، الله خو یې نه. ها چې کومه زنانه مخ نه ښکاره کوي لکه سترون دی، جدا دکانداران ورسره بل پاټ دی، شربت والا راوغواړي. چې شربت یې راوړ ته ظاهري خبره ده، شربت ته خو د مخ ښکاره کوي که نه. نو ته به کوم طرف ته مخ کې، زه دې طرف ته مخ کم، دا دکاندار به راته نه ګوري، هلته یې ته کیمره لګولې. د دې بل طرف ته مخ کم، هلته یې هم کیمره لګولې. پټېدې ته نه شې، ستا کار څه دی پردي دکان کې شربت وڅښې؟
او دا به شربت خولې ته راوایي خوشحاله وي چې هغه دوکاندارونه ښه سړی دی په ما باندې شربت وڅکو شربت یې در باندې وڅکو خو ستا عزت چې کوم دی پرده دې لاړه یا هغه زنانه وي چې خاوند یې شهید شوی دی یا هغه زنانه وي چې خاوند یې شهید پروت دی په وینو کې لټ پټ پروت دی او زنانه راله په مخ یې پټ کړی دی نو چا ورته ووایي چې خاوند دې مړ دی پرده کې وی او خاوند دې مړ دی خو غیرت مې نه دی مړ خاوند مې مړ دی خو غیرت مې نه دی مړ زما غیرت ژوندی دی مخ نشم ښکاره کولی نو دا به جواب ورکړي چې تا د خاوند د اجازت نه بغیر بل چاته دا مخ ولې ښکاره کړی